ورځې مخکې کوهاټ کې کومه اجتماع شوله اخ تکفیري چې کوم الفاظ استعمال کړل داسې نه وي چې ما داسې وینه ګرمه شي هغه مو داسې اصلي دشمن نه وغړوي وکسه الحمدلله مغزی کې 2 ورځې بعد مغه جماعت نه د مغه پیش نماز مزمتی پیغام جری شولو چې دغه ټولی مو مزمت کوو دغه ځینه کوم مقدسات او توهین شوی دی هغه برپور طریقې سره مو مزمت کوو نوی چې مو داسې جذبې کې راولي چې مو هم د تکفیریانو مدد وکړو نه کوشش را وکړئ تلاش را وکړئ ششتنی پیغام پرشان کوئ چې هغه یې موړونه نه اهل سنت یې مسړونه دي مو به مل کر پیغام ولایت پیغام حسینیت پیغام شهادت پیغام استقامت دا به ټولې دنیا ته مو داسې رسوو دا به مو داسې عهد وي دا به مو داسې وعده وي و دا به مو داسې د مجتهدانو د اجتهاد د مرجعیت د پیغام به دنیا ته رسوو دا به مو داسې عهد وعده وي داسې نه وي چې مو داسې بیا تکفیریانو سره علیکار وګرځېږو یم هغوی مددګار وګرځېږو کیدای شي نادانسته طور باندې دا شی وکړو پوی بنو جذبه کې ورشو نه جذبات شعور بنیاد باندې عقلانیت بنیاد باندې تدبیر بنیاد باندې وي لکه قاسم سلیمانی هغه داعش هغه شاو قتل عام وکړلو شام کې وکړو عراق کې وکړلو نورو ملکونو کې وکړو خو لیکن هغه مفتی بقول چې هغه تهران نه دمشق او دمشق نه فلسطین پورې یو پل ارتباطي جوړ کړلو دنیا ته وښیل که هر څه تکفیری شیعو وینه تاله کی خو زبا د وحدت پیغام نه پرېږدم زبا د ولایت پیغام نه پرېږدم دا به ما ورته عهد وي د خصوصا ځوانانو ته زه اپیل و التماس کوم چې تکفیري ټوله دا به مون ناکام کوو اهل سنت سره مل کر د ولایت و د شهادت پیغام و د اسلام پیغام و د قرآن پیغام به د دنیا کې ما ورته پرشنوو دا ټیلنټس هغوی کې هم موجود دی دا به هغه هم ځان سره ملګري کوو دا به مخته ځو چې دا پیغام پرشان کو عراق کې هم چې کله تکفیري ټوله اوچاته شوله هغه وخت کې شهید باقر الصدر هغه دا پیغام اوچات کړلو ای ابنای ابوبکر ای ابنای علی او فرزندان ابوبکر ای فرزندان علی هوشیار شوی بیدار شوی دا دیخنه نقشه دی چې ما تاسې خپل منځ کې واړوي اصلي دشمن نه ما تاسې منصرف کی نن پاکستان کې هم دا طرح دی چې ما تاسې اصلي دشمن نه واړوي اصلي دشمن امریکا اسرائیل هندوستان و تکفیری ټوله دی په کار دی ما تاسې سوچ اخ طرف ته لاړ شي